والدا کړی دی چې ما نه د سحر مزونه ډېر قضا شوي دي او ما مور د سحر مونځ ته پاڅوي او زه نه پاڅم. نو د مونځ د قضا سره څه وکړم؟ دا قضا د مونځ راړه څومره مونځونه چې د قضا شوي دا قضا کوم او آینده دپاره چې مور تا پاڅوي دا انتهایي شقاوت دی چې په خپله نه پاڅوي، مور دې پاڅوي دې ویښ شي او بیا هم نه پاڅوي. بعضې خلک دغه وخت کې بد ګڼي، مور او پلار ته سخت الفاظ وایي، جواب ورته ورکړي. دغه وخت کې شکر ایستل پکار دي چې ستا څوک شته چې هغه تا پاڅوي. بله ورځ مونږ یو ځای ته لاړو تعزیت ته، هغې زنانه مړه وه، د هغې بچو سره کېناستو، نو هغې دا خبره کوله وی مونږ بې سحر مونځ ته تر اخره پورې پاڅوو. اوس د مرګ نه لږ مخکې به بیمارۍ کې وي، زوی ته خطی نه شوه پورته په دغه باندې په پوړو باندې، نو لاندې نه په وایپر باندې ورته چک ټکولو چې مونځ ته پاڅه. دا میندې دومره خواري کوي او دا زامن یې لکه د سڼګانو په شان غټ غټه پراتې پاڅېدل پکار دي. هغه مور څومره لوی اجر دی چې هغه خپله مونځ کوي د بچو د پاڅېدو، نو دغه وخت کې د هغې احسان او شکریه ادا کول پکار دي. دا پته بیا سړي ته هله لګي چې بیا هغه نعمت لاړ شي، مور او پلار لاړ شي.